قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نظر سهم من سهام ابلیس مسموم. د الله رسول فرمایي قتل و شزی ته دا یو په زهر و ککړ غشی دی د شیطان. د الله رسول فرمایي قتل و پردیو شزو ته دا په زهر و ککړ غشی دی د شیطان. که چا دا قتل و شزی ته د الله جل جلاله د بیرې څخه پرېښول نو په بدل کې به الله جل جلاله د دغه کس داسې ایمان ورنصیب کړي چې په زړه کې به خوږوالی موجود سي. دغه رقم د الله رسول فرمایي چې پر هغه زنانو د الله لعنت ته چې کومې زنانې د خپل ویښتانو سره نور ویښتان لګوي. دا بعضې زنانې خپل ویښتانو سره نور ویښتان لګوي د ښایست دپاره، نو دغه ښځې لعنتیانې دي. الله لعنت ویلی د پر هغه زنانو چې هغه خپل وریځې کاږي او نري کوي. دا بعضې ښځې خپلې وریځې کاږي او نري کوي. د الله رسول فرمایي پر هغه زنانو د الله لعنت ته چې کومې زنانې خالونه وهي، یا یې په شونډو وهي، یا یې په زنې وهي، یا یې په تندي وهي. دا ښځې لعنتیانې دي. او هغه زنانې لعنتانې دي چې خپل غاښونه نري کوي. دا بعضو ښځو د ښایست د وجې څخه د زینت د وجې څخه خپلې وریځې نري کوي، کاږي، او دغه رقم د ویښتانو سره نور ویښتان لګوي او خپل غاښونه تراشوي، نري کوي چې غاښونه کوچني راسي او نري غاښونه معلومیږي. نو د الله رسول فرمایي دغه لعنتیانې ښځې دي. دا د الله په خلقت کې تغیر راولي، دا د الله په پیدایش کې تغیر راولي چې الله څه رقم پیدا کړی د انسان، دا انسان بیا راولاړ شي د الله په خلقت کې د تغیر راولي. دا زنانه چې الله جل جلاله په څنګه طریقه پیدا کړی د ویښتان یې ورکړي دي، که هغه سره وي که تور وي که خړ وي، هر رقم ویښتان چې الله جل جلاله دې زنانې ته ورکړي وي، نو دا راولاړ شي دغه د دې ویښتان سره وي سپین لګ وي، نو دا راولاړ شي نور تک تور ویښتان راواخي د خپل د سر د ویښتانو سره یې لګوي. دا ښځې د الله په خلقت کې تغیر راولي. نو دا ښځې لعنتیانې دي. دغه رقم کمې زنانې خالونه وهي، په شونډو وهي، په زنې وهي او په بړخوګانو یې وهي، نو دا ښځې هم لعنتیانې دي. نو کمې کتابو کې راځي وایي که چیرې دا خالونه د ختمولی سوی ختم دي کې که خطره نه وه ورسره، که چیرې خطره ورسره وه نو بیا دې الله جل جلاله ته توبه وباسي. او کمې ښځې چې دغه وریځې کوچني کوي، خریوي یا یې کاږي، نو دا د الله جل جلاله په خلقت کې تغیر راولي. نو دا ښځې او دا زنانې چې دي لعنتیانې دي. وایي که چیرې د وریځو ویښتان دونه غټ سي چې د ښځې مخ بد ښکارېږي، بیا جایز ده. دونه ویښتان یې غټ سي چې دا تنده یې ټول نیولی وي، دا 2 ورځو مابین ټول نیولی وي، یعنی دا زنانه مخ بد باندې ښکارېږي، دونه ویښتان غټ سي، نو بیا جایز ده چې دا به کوچني کې هغه په قینچي سره په بیاتي سره کاږي، بیا نه په بیاتي سره به کوچني کوي. که دا مخ د دې وریځو د وجې څخه بد معلومېدی، یعنې ډېر غټ سوي وو، دا وریځې ډېرې غټې وې، نو اوس نن سبا خو چې کومې ښځې دي هغه دا وریځې د ښایست د زینت له وجې دا ښځې جوړوي. دا یو پیشن ده. اوس په نوکانو سر رنګ وهي او دغه رقم غاښونه تراشوي چې نري معلومیږي، او دغه رقم له ویښتانو سره نور ویښتان لګوي، دغه رقم خپل ویښتان پرې کوي، کوچني کوي. نو د زنانې ویښتان پرې کول، د نورو ویښتانو سره خپل ویښتانو سره نور ویښتان لګول، دا ټول ناجایزه دي، دا غیر جایز ده، دا لعنتانې ښځې دي.
نو او کمې زنان چې د ښایست دپاره وریځې کاږي دا جایز نه ده. دغه رقم کمې ښځې چې لوڅ سر ګرځي دا هم جایز نه ده. ښځه په ټکري پړونې سره ښایسته وي او نر په ژیره سره ښایسته وي. کله چې د نر یو سړي ژیره وي ځوان ژیره وي نو هغه ډېر ښایسته ایسي. دغه رقم چې کومه زنانه پړونه یې پر سر وي هغه زنانه ښایسته ایسي. نو د الله رسول فرمایي وایي تاسې پردیو زنانو ته